حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، د دې دعاګانو خپل برکت دی، فضیلت دی. دا زه دې وجه نه تاسو ته بیانوم چې به موږ په خپل روټین کې راولو او شروع یې کوو ان شاء الله. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، د ده خواله یو سړی راغی په منډه منډه باندې، وایي حضرت اور لګېدلی دی، ور لګېدلې دی او ور دونه سیوا دی چې ستا خوا او شا څونه کورونه دي نو غونډ کورونه وسوځېدا او ستا کور ته را روان دی، کور دې سوځي، کور دې څه کېږي؟ کور دې سوځي. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ خو په قلاره په اطمینان ناست، په دې کې بل سړی راغی، وایي حضرت ور را نږدې شو او ستا کور به دغه دی وسوځي، هر څه به دې ختم شي. حضرت ابو درداء رضی الله عنه خو په اطمینان ناست، په دې کې دریم سړی راغی، وایي حضرت ور را روانو حتی تر دې چې محل یې وسوځوو، کورونه یې غونډ وسوځوله او ستا کور د آبادۍ په منځ کې دی، خو چې ستا کور ته راورسېدو نو ور بند شو. ور څه شو؟ ور بند شو. ستا کور بالکل محفوظ دی. هغه ته یې ولې به نه یي؟ صحابه دي که نه ماشاءالله، داسې ایمانونه دي که نه د غر په شان ایمانونه دي، د غر په شان ایمانونه دي، د غر په شان نه ډکېږي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک او په هغې باندې داسې یقین، داسې ایمان چې بس په دې کې دویمه خبره بیا نشته. وایي زما کور ته نقصان نشي رسېدی، ما د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم حدیث اورېدلی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل، ابو داود شریف کې دا روایت موجود دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې څوک دا دعا ووایي په خپل کور باندې نو د ده کور ته هیڅ نقصان هم نشي رسېدی، هیڅ نقصان، یو څیز به هم نقصان نشي رسولی، نه ورته غل نقصان رسولی شي، نه ورته ور نقصان رسولی شي، نه ورته اوبه نقصان رسولی شي، دا به بالکل محفوظ وي. صحابو ته دا نبی علیه السلام صحابي هغه دعا څه د موږ ته یې وښیه که نه، دا دعا اسانه ده، لیکن الله رب العزت دې رحم وکړي چې موږ تاسو یې زده کړو، په هغې باندې عمل وکړو. هغه دعا دا ده، اللهم انت ربي، اللهم انت ربي. ترجمه سره کوم، ترجمه سره کوم، اللهم انت ربي، اے الله ته زما رب، اللهم انت ربي، اے الله ته زما رب، لا اله الا انت، اے الله ستانه سوا بل معبود برحق نشتا. معبودان خو ډیر دي که نه، لیکن معبودان برحق نه دي. معبود ویل کېږي د عبادت لایق ته چې عبادت کېږي، نو د عبادت لایق ذات صرف اے الله ته، لا اله الا انت علیک توکلتو، اے الله پتا می توکل دی، اے الله پتا می توکل دی. خپل حفاظت به وکړي او توکل به بچا باندې کوي؟ د الله په ذات باندې. علیک توکلتو، اے الله پتا باندې توکل کوما، وانت رب العرش الکریم، اے الله ته د ډېر اوچت عرش مالک یې، ته د ډېر اوچت عزت والا عرش مالک یې. الله دې موږ ته د عرش سورې را نصیب کړي، الله دې موږ ته د دغه عزت والا عرش سورې را نصیب کړي. او دونه اسانه طریقې ده خو موږ یې کوو نه، دومره اسانه طریقې ده خو موږ یې کوو نه. کوم چې د عرش د سوري روایات راغلي دي چې د عرش د سوري لاندې به څوکي، هغې کې یو صفت وګورو او په خپل ځان کې راولو، اسانه طریقه ده. بهترین کم ما ته چې پکې ټول مزدار دي، لیکن دا یو کس پکې ډېر ښکلی دی، د الله د عرش د سوري لاندې وي. هغه سړی دی چې حسب نسب والا زنانه ښایسته حسینه جمیله دته د زنا دعوت ورکي، د مخ تورولو دعوت ولا ورکي، او دی ورته ووایي وایي زه د الله نه یېرېږم. د چا نه؟ زه د الله نه یېرېږم. او موږ چې کله بیا د پردی رکشې صحیح کوو نو په دغه ټیم کې بیا دی حدیث ته لږ سوچ وکړو. رکشې کې کله زنانه ناست دي که نه، او دا یو ملګری دا بل راکړه ګوګور وګور دی جنۍ روانه ده، او نس چل دی جنۍ روانه ده، دا یا د چا لور ده؟ څوک ده؟ یا د چا لور ده، یا د چا خور ده، یا د چا ښځه ده، یا د چا عزت دی. ته چې کله په دې رکشه کې دا پردی جنۍ سیکارې او پرېدې نه کور د غل د کوره پورې ځغلې، پرېدې نه تر څو پورې چې دا رکشه پناه شوې نه ده. نو په دغه ټیم کې دا سوچ کوه چې د کومې زنانه ته د کومې جنۍ ته زه ګورم، نو دا زنانه او دا جنۍ څوک ده؟ دا چا عزت دی.
دا خزي په صورت کې د چا لور د عزت دی صحیح ده که نه کیدی شي چې ستا ذهن کار ونه کړي او دا ستا ورېری کیدی شي ستا ذهن کار ونه کړي او ستا لور چېرته بهر ته وځي سم خیال دی نو په دغه ټیم کې په تا باندې بیا څه تېرېږي یو نوجوان بل لاخ کو دوی راشه کنه اما چېرته کومه جنۍ یادوله هغه را روانه ده او چې کله هغه ملګری راخ کو دو او هغه جنکۍ را نږدې شوې هغه زنانه نو دا چا چې دا بل ملګری راخ کو دی نو دا لاس یې پرېښودو او شرمندګۍ سره وتښتېدو بیا چې وروسته معلومات وشو نو د خپلې ورېرې دپاره یې راخ کو دی پته ورته نه وه ورېری را روانه و دوکه شوی و د عرش د سوري لاندې وی ته چې په فیسبوک باندې کښېنې او تا کله تصویران شیر کې یا ته خوند او مزه اخلې نو په دقه ټیم کې دا سوچ کوه چې د عرش د سوري بلاندې به هغه نارینه هغه هلک به چې هغه ته یو حسین او جمیله حسب نسب والا جنۍ دعوت ورکړي او دی ورته څه وایي زه د الله نه یېرېږم نو بیا به تا ته پته ولګي چې بھائی زه څونه په اوبو کې یم آیا زه د عرش د سوري قابل یم که نه یم وانت رب العرش العظیم وانت رب العرش الکریم اے اللہ ته د عزت والا د عظمت والا عرش مالک او ته بیا دا دعا ما شاء الله کان وما لم یشاء لم یکن اے الله ته چې څه وغواړې هغه کېږي اے الله ته چې څه وغواړې هغه کېږي او چې څه نه غواړې هغه څوک نشي کولی ټوله دنیا را غونډه شوه یو انسان له عزت ورکول غواړي الله یې د ذلت فیصله فرمایلې ده څوک به له عزت ورکړي هېڅوک نشي ورکولی او الله رب العزت د چا د عزت فیصله وفرمایله وتعز من تشاء وتذل من تشاء زه له عزت ورکوم او غونډه دنیا را پاسېده مونږ پلانکې ذلیله کوله غواړو د هغه په عزت باندې حمله کول غواړو بې عزته به یې کړي الله وله عزت ورکوي مونږ د خلکو پسې ګرځو خلکو ته چمچې نالو یو ته به ښکته کېږو بل ته به ښکته کېږو الله ته ښکته شه یو رب ته ښکته شه د ټولو ښکته کېدونکو ځګونو نه به پامان شي بس د یو رب مخې ته سر ښکته که څومره هستی دي د ټولو مخې ته به سر بیا اوچت ګرځې بیا به دې سر اوچت یو الله ته ښکته که بس ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم ای الله د نیکۍ توفیق ستا په توفیق میلاویږي د نیکۍ قوت څوک ورکوي الله دا مونږ چې څونه جومات ته راغلي یو دا په خپل قوت نه یو راغلی بلکې زمونږ یو قدم دا د الله په غوښتنه باندې شوی دی الله رب العزت زمونږ قدمونه قبول کړه د دې وجې نه خپل کور ته راوغوښتو دنیا خلک داسې دي جوماتونو ته راتلو توفیق ولا الله رب العزت نه ورکوي په دې الله شکر ادا او د ګناه نه بچ کېدل دا صرف د الله په توفیق باندې کېږي چې د الله توفیق شامل حال شي نو انسان د ګناه نه بچ شي نو په دې د الله رب العزت شکریا ادا کوو د ټولو نه غوټه شکریا د دې خبرې ادا کوي د الله رب العزت چې الله موږ ته د دې خبرې توفیق را نصیب کړی دی چې موږ دا اثر د الله نه علاوه بل چاته نه ښکته کوو که څوک کروڑو روپۍ راکوي کروڑو روپۍ راکوي اول دغه حاجي صاحب ډېر ښکلی مثال ورکړو وایي ما یو عیسایي ته وی چې که دا غونډ مسجد دا بلډینګ دی که نه دا د پیور ګولډ نه ډک شي د پیور ګولډ خالص سونا او تا ته څوک وایي چې بھائی خالص دونه سونا واخله خو ماله دې صرف دا سترګې راکړه نو ور به یې کوې څوک شته هلکه وایي چې زه به سترګې ورکړم خو دونه سونه دې رالګي لیونی به وي نو چېرته دا سترګې اوس چا ورکړي دي چې هغه رب ماله دا سترګې راکړي دي نو هغه لایق د دې نه دی چې زه هغه ته سجده وکړم نو په دې خبره د الله رب العزت شکریا ادا کړو اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم دا دعا ده حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ ټیم کم دی ټول ترجمه